ستړي دي هغه دا دی چې یو د په دې صوبه کې د ګوجر په مردم شمارۍ کې د هغې هغه خانه نشته دی. موږ په افغان کې لیکلی شوي یو. اوس څه خلک وایي چې وایي لکه څوک پښتو ژبه وایي دا ټول افغان دی، خو زه د دغې خبرې سره اختلاف لرم. دا ګوجر قام چې دی دا د دې ځمکې اوریجنل خلک دی، قبل مسیح دا په دې خاوره باندې آباد و. بیا وروستو د اسلام په نوم باندې موږ ووالی شو. بیا د هغه نه وروستو مطلب دا دی چې نورو قومونو راغله او جنګونه وشو، موږ یې غرونو ته وځغلولو، د ملک نه یې وشړلو، بیا موږ رو 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 په طریقه باندې موږ آباد شو. د انګریز په وخت هم زموږ سره ظلم شوی دی. که په 1847 کې تاسو وګورئ په هغې کې هم زیاتی شوی دی زموږ سره. 1858 کې 57 کې جنگ وشو د انګریز سره. هغې موږ مطلب دا چې دا ګوجر ګینې کریمینل خلک دی، دوی له د جایداد نه دې نه دا وباسئ. د ګوجر قام نه د انګریز ته سر ټیټ کړی دی، نه مغل خاندان ته سر ټیټ کړی دی. په دې وجه مطلب دا دی چې دې خلاف بیا نوابان پیدا شو، ځای په ځای مطلب دا دی چې هغې له نوابي ورکړلی شوه. دغسې د سوات هغه مسله چې راله په هغې کې موږ مشر چې و باچا صاحب یا والي صاحب باقاعده هغې ګوجر او بیا په ګوجر قوم کې دننه څنګه چې پښتون دی نو د پښتون د چترۍ لاندې مطلب دا دی چې بېشماره خیلونه دي. دغسې یوه چترۍ چې ده نو هغه د ګوجر ده، د ګوجر د چترۍ لاندې بیا خیلونه دي. نو د باچا صاحب کډه چې ده دا په ګوجرو کې د کټان خیل قبیله د قوم نه لاندې چې دي نو هغه به قبیله یا د قبیلې نه ښکته بیا خیلي دا کټان خیل قبیلې سره تعلق ساتي. خو زما ته ګیله ده په سواتنامه کې هغې ولیکل چې دلته کې د ګوجر چې دی جایداد نشي کېدی خپل باچایي د بچ کولو دپاره چې به یې لکه که زه چېرې دا خبره وکړم نو دا نور خلک چې دلته کوم پښتانه دي یوسفزي دي دوی به زما نه خلاف شي نو هغه ځان خپله باچایي کولو دپاره یې مطلب دا دی چې زه د خپل جایداد نه د هغه نه رومه کړم. یو وخت داسې پکې هم راغی چې به یې لکه چې یو سړی پښتون نه وي نو هغه ځمکه نشي اخیستی دی په دې ملک کې. تاسو ښه پوهه یې د هغه کې دا خبره باقاعده وزیر اعلی صاحب کړې وه. د هغې نه وروستو کوم تاسو ګورئ یو قصه چلیږي چې یاره بابړه کې څومره مړي وشو، 600 کسان مړه شو. داسې دا د هغې هغه ریاکشن و. بل وزیر اعلی راغی چې بهی نه که په دې ملک کې په دې خاوره کې پاتې کېږي هغه کسبګر ولې نه وي چې موږ د ټولو نه ورته زه خو ته دروند ګورم خو خلک هغه ته بیا کم ګوري چې هغه په دوکان کې ناست وي او مطلب دی چې خلکو له جامت کوي. نو هغه سړی هم دلته کې د دې ملک شهري دی، هغه ځمکه اخیستی شي. نو دغه مړي چې شوي وو دا خلکو په هغو باندې اوس سیاست کوي، خو حقیقت چې دی نو هغه موږ پټوو. اوس زمونږ دا سوچ دی چې یاره موږ د یو په دې صوبه کې دا دغه شي چې بهی موږ څومره یو، زموږ تعداد څومره دی، موږ دې د افغان نه ویستلی شي، موږ دې په ګوجر کې واچولی شو. په نادره کې زموږ مطلب دا دی چې هغه دغه نشته دی، مردم شمارۍ کې نشته دی. بیا زموږ په دې ملک کې چې کوم ځنګلې دي بره نو یو سړی راغی چې هغه یوسفزی هم نه دی یا شینواره یا مثال په طور پرېږدی چې هغه د نیمګولۍ نه واخله او د سیدګۍ د غاښې پورې دا دعوه کوي چې بهی لکه دا زما د دا ځمکه د هغه ځای نه راوړې خو موږ تسلیم کړله. د کوم ځای نه وروستو موږ تسلیم کړله د 84 نه وروستو چې پټوار راغی بس موږ تسلیم کړله چې بهی لکه هر څه چې دي اوس قانون دی. موږ زور زیاتې د چا ټول دونه مطلب دا دی چې د چا نقصان نه کول غواړو. خو دا وایو چې بهی لکه د ځنګل په لمنه کې زما قوم پاتې کېږي نو پکار ده چې د ځنګل د ریالټي چې دا نو دا هم زما د حکومت سره چې کوم حق کېږي هغه زما د ګوجر قام حق ته چې هغه ته میلاو شي. پښتون را پاسي جلسه کوي په یو ځای کې، افریدی را پاسي جلسه کوي
د هغې نه تعصب نه جوړېږي. زه د خپل قوم حقوق غواړم، ما ته وایي چې دا تعصب دی، قوم پرستي ده. ما سره نن سبا کومه ناسته پاسته چې هغه د خپلو خلکو نه نورو قومونو سیوا ده، ټولو سره موږ مینه کوو، خو خپل حقوق دی هغه غواړو. نو زموږ چې کوم حقوق دي هغه موږ د انتظامیه نه غواړو یا د نورو ادارو نه غواړو، نو په هغې کې به تاسو موږ سره هیلپ کوئ او موږ به ټول یو بل وروڼه یو. زموږ دې کې څه کار نشته. زموږ دا جلسه چې کېږي د دې ایجنډا استحکام پاکستان دی. موږ د پاکستان ادارې مضبوطول غواړو. تاسو ته به دا پته وي تاریخ کې اوسه پورې ګوجر قوم د کراچۍ نه والا خیبره پورې یو کس به د پاکستان مخالف خبره دا ثابت نه کوي. نورو کړي دي، څوک جیل ته تللي دي، چا څه ویلي دي، چا ویلي دي اټک او چا ویلي دي چې کونړ او چا څه خبره کړي. ګوجر قوم به دا خبره نه وي کړې خپل پاکستان د محبت لپاره.